د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د اشنغر، صوابۍ، ملاکنډ، سوات، باجوړ او د پښتونخوا وطن د جنوبي اجلاس راغلو ډېرو درنو پښتنو پیاوړو ځوانانو، سپین ږیرو، ډېرو قدرمنو خویندو مندو عزیزانو، خبره به په غوږ اورئ، زړه ته به یې اچوئ. حالات ډېر خطرناک دي. موږ دلته تحریک تحفظ عین پاکستان دلته دې دپاره نه یو راغلي چې چاته ښکنځل وکړو، چاته بد ووایو. خدای مکه د چا خور مور یاده کړو. د هر چا خور قدرمنه ده، د هر چا مور قدرمنه ده، هر مخالف زموږ دپاره قدرمن دی. البته دا وطن، دا سیمه، دا زموږ مور ده، دا پر موږ ګرانه ده. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د دې تحریک برخه ده. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ دا فکر لري. دلته دا اوس اګست دی، 14 اګست د ازادۍ ورځ ده. عمران خان دا خبره ټیک کوي چې حقیقي ازادي پکار ده. حقیقي ازادي دا نه ده چې پر 14 تاریخه باندې به 21 توپونه ډزې وکړي، بیا به ځینې ټینکونه روان سي، بس ازادي راله. داسې نه ده. حقیقي ازادي دا ده چې د پښتونخوا وطن پر هغه نعمتونو چې رب العالمین دوی ته ورکړي دي، پر دې باندې به د پښتونخوا وطن د بچیانو عیني حق منل کېږي. چې کم نعمتونه د بلوچ وطن کې دي، بلوچ وطن دی، د بلوچ وطن نعمتونه به د بلوچ ولس په خدمت کې. د سندي وطن نعمتونه، د سندي وطن وسایل او سایل به سندیانو په خدمت کې وي. او د پنجاب غریب ولس چې څومره در ظلم او جبر لاندې دی، دا به د خپل وطن مالکانې. سرایکي وطن، د سرایکي وطن مځکې، د سرایکي وطن دغه موږ عزیزانو پاکستان ملک بولو. پاکستان زموږ ملک دی، موږ له چا څخه خیرات نه غواړو. پښتونخوا وطن، بلوچ وطن، پنجاب، سند او سرایکي وطن دا د دې قومونو د زرګونو کلونو راسي خپل کور دی. ځاله د عزیزانو دا د شاه منصور مینه ده، دا د ګجو خان مینه ده، دا د احمد خان مینه ده، دا د کالو خان مینه ده، دا د تاریخونو وطن دی. دا وطن د یوسفزي، د مندان، د خټکو، د ډېرو بهادرو مروتو پښتنو د باجوړ نیولې تر خیبره پورې دا د بهادرو انسانانو وطن دی. عمران خان خوش قسمته دی. عمران خان خوش قسمته دی چې له باجوړ نیولې تر خیبره، بیا تر خیبره نیولې تر اچکه، ټول وطن په ده باور کړی دی. او تاسې به مهرباني کوئ، تاسې مهرباني به کوئ، دا مشران هم، ښځې هم، کشنیان هم. عمران خان نن په جیل کې دی. د عمران خان سره به داسې درېږئ لکه د اوسپنې دیوال. ځان به نه شرموئ. عمران خان ته به پیغام ورکوئ، عمران خان ته به پیغام ورکوئ چې پښتونخوا وطن د تا سره په سر په مال ولاړ دی. عزیزانو، موږ دا وطن که څوک پاکستان جوړول غواړي، عزیزانو ځان پوه کړئ، دلته علما شته، دلته سپین ږیري خلک شته، کشران شته، زموږ خویندې مندې شته. پاکستان یو بله بدله شروع کړې ده. پاکستان وایي چې رښتیا به نه وایاست، په رښتیا پابندي ده. الله پاک وایي چې دروغ به نه وایاست. اوس عزیزانو ستاسې خوښه ده د پاکستان خبره منو که د الله پاک خبره منو. الله پاک وایي، الله پاک وایي لعنت الله علی الکاذبین. دا د قرآن شریف آیات دی. پر دروغجنو رب العالمین نالت کړی دی. نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي، د عمران خان د پارټۍ مینډیټ غلا کړی دی. دا غله دي، دا لعنت الله علی الکاذبین دي. دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده. د دې خلاف به راپورته کېږو، د دې خلاف به راپورته کېږو. انقلاب دارنګه نه دی. انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو.
موږ له چا څخه خیرات نه غواړو. موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان د پاکستان په باچۍ کې خپل د باچۍ برخه غواړو. موږ چې څومره آبادي ده د پښتانه، موږ به د پاکستان په فوجونو کې، سرایکیانو ته د پاکستان په فوجونو کې، پنجابیانو ته د پاکستان په فوجونو کې، بلوچ ته د پاکستان په فوجونو کې موږ ته برخه راکوي. موږ باندې زموږ د وطن نعمتونه به آئیني طور عزیزانو خلک موږ دوکه کوي، خلک موږ دوکه کوي. وایي ته الله پاک غریبان پیدا کړي یاست ځکه ستاسې په لکونو خلک په عرب دنیا کې مزدوري کوي. دا درواغ ده. الله ظالم نه دی. الله پاک وایي ما د هر ساکش د رزق ټیکه اخیستې ده. عزیزانو زموږ مسکیني، زموږ لوږې سپږې، زموږ بربادۍ عزیزانو د غلطې حکمرانۍ نتیجه ده. زموږ پر نعمتونو باندې، د پنجاب پر نعمتونو باندې، د بلوچ پر نعمتونو باندې، د سندي پر نعمتونو باندې، د سرایکي پر نعمتونو باندې ظالم او جابر قوتونه ناست دي. د دوی خلاف پورته کېدل، د دوی خلاف بغاوت کول دا فرض دی، دا د خدای حکم دی. د ظالم خلاف وای پاسئ ډنډې پسې راواخئ. عزیزانو خپل تنظیم جوړوو، خپل دغه جوړوو د پریس والاو دپاره. پریس کے عزیز بھائیو دوستو، یہاں پشتون وطن، یہاں گجو خان کا وہ یہاں ہے، یہاں اس کا قبرستان ہے، یہاں اس کا مقبرہ ہے. یہ گجو خان کی سرزمین، احمد خان کی سرزمین، شاہ منصور کی سرزمین، یہ بہت بڑے تاریخیوں کا مرکز رہا ہے. خلافت تاریخ یہاں سے چلی، پھر روشن کی تاریخ یہاں سے چلی، مزدور کسان تاریخ یہاں سے چلی، بادشاہ خان کی تاریخ یہاں سے چلی، اور اب عمران خان نے جو جھنڈا اٹھایا ہے پشتونخوا وطن کے باشیوں کا، یہ فرض ہے کہ ہم اس قافلے کو سر اور مال کی قربانی سے آگے بڑھائیں. جو لوگ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں، ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ لوگ جو ہیں ہم پاکستان کو قیامت تک رکھنا چاہتے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں آئین کی بادشاہی ہوگی، آئین بالادست ہوگا، اور منتخب پارلیمنٹ صحیح ووٹ سے، 45 یہ دھوکے کے ووٹ سے، یہ شہباز لالا کے ووٹ والا نہیں، عمران والا ووٹ، اس سے قائم پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں پاکستان کی پارلیمنٹ سے چلیں گی، اور پشتون وطن، بلوچ وطن، سندھی وطن، پنجابی وطن، سرائکی وطن، اس کے وسائل پہ اس کے عوام کا، اس کی بہن بیٹیوں کا راج ہوگا. بالکل عزیزانو، بالکل چمرجمتوں کو دازمج ہمارے یہ وسائل جب ہمارے عوام کی خدمت میں ہوں گے. علی امین گنڈپور زمان وزیر اعلیٰ دی، علی امین گنڈپور بھائی آپ ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کا امتحان ہے. آپ نے وطن کی وسائل کے لیے، وطن کے مسائل پہ عوام کی بادشاہت، آئینی حکمرانی قائم کے لیے آگے بڑھنا ہے. ہمارا آپ سے وعدہ ہے، سر مال کی قربانی ہم آپ کو دیں گے، سر مال کی قربانی. ہم نے آگے بڑھنا ہے، نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو بلا بلا کہنا ہے. حامد رضا بھائی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو پشتون بہنیں بیٹھی ہیں، یہاں بھی ایک بہن بیٹھی ہے جس نے خاص دوپٹہ پہنا ہے، اس پہ سرخ رنگ کا نشان ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں سکھوں کی حکومت تھی اور پشتون اپنی آزادی کے لیے سکھوں کے خلاف لڑ رہے تھے، تو پشتون عورتیں اپنا چادر شہیدوں پہ بچھا دیتی تھیں. اس کے سمبالک انہوں نے، سمبالک ان شہیدوں کے خون سے سمبالکلی صوابئی کے تمام جو چادر ہیں ان پہ یہ نشان لگے ہوئے ہیں. یہ آزادی اور بہادر پشتونوں کی سرزمین ہے. ورونو یہ مت پکوئی عمران خان زمر یار دی، عمران خان سر مر وعدہ کرے دا
عمران خان سره موږ وعده کړې ده خدای به وکړي راوبوځي بیا به بسم الله کوو بیا به غلطیانې نه کوو سمه حکمراني به کوو غریب خلکو دپاره پاکستان اس وقت بہترین ملک بنے گا جب یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا کسی فرقے پہ جبر نہیں ہوگا کسی قومیت پہ نہیں ہوگا ہر انسان کی زبان کا احترام ہوگا اور تمام قومیتوں کی زبانیں بنیادی تعلیم کی زبانیں ہوں گی یہ پاکستان قیامت تک چلے گا یہ زندہ باد بھی ہوگا پائندہ باد بھی ہوگا اور قیامت تک چلے گا یہ شہباز وغیرہ کی یہ چوروں کی حکومت یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی اس کا ہم نے راستہ روکنا ہے اس کے لیے ہم نے تحفظ آئین پاکستان بنایا ہے لاس و پورته کوئ کلکه وعده به کوئ زموږ سره ملګري کېږئ که نه ملګري کېږئ سم به وایاست بس زندہ باد ثوابی زندہ باد اشنغر زندہ باد جنوبی اسلام مربت ټول زندہ باد له باجوړه تر هغه پورې عزیزانو هغه ټول مینهګانو ته د ثوابي مینهګان د ثوابي امپیګان د مالکان مینهګان د مالکان امپیګان جی جی زموږ د دې دغه امپیګان د وزیرستان امپیګان زموږ د ثوابي د خیبر شنواري د ټولو ډېر د مبارکۍ وړ دي ډېر همت مې وکړئ او تاسې ولسونو په دا سره ګرمۍ کې له هغه ځایه راغلي یاست دې مېلمنو ته مې قدر ورکړي الله پاک دي تاسو ټول ته قدر درکړي الله دې ثوابۍ د تاریخونو مرکز وساتي زنده باد ثوابۍ زنده باد یوسفزي زنده باد پښتانه زنده باد محمود خان بیا زنده باد عزیزانو اوس به هغه راځي خپل وزیر اعلی به ترکیب کوي درې نارې لږ غاړې صفا کوي سړه ګړه ورځ مې جوړه کړې ده لږ راګرم سي بلا مې ونه وه بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونخوا پنجاب سراکستان بلوچستان پښتونستان زه خپلم زنده باد دا سټیج والا هم زنده باد تاسو ټول زنده باد